جنډ پلاس می دنی ولی بریاله یما ز پختون زلمی یما زد باچا خان د قافلی او شاه زلمی یما ز پختون زلمی یما سر جنډ پلاس می الرحمن الرحیم. موږ د خپل پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو. کشور لالا جی ته خواست کوم چې هغه راشي او د قرآن کریم صحیح تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. زمون د ننني اجلاس اجنډه چې دا ناغه صرف په دوه نقطو ده. یو دا چې را روان په 1 اگست په د میاسب دورې د سوات د 1 اگست نواله د 2 اگست پورې نو په دې کې لاولنې تاریخ زموږ تحصیل بیرکوټ لرا کړی دی 1 اگست په دې باندې با میاسب زموږ د تحصیل دوره کوي. او دویمه نقطه چې دا هغه زموږ د بلدیاتي الیکشن ده. په دې را روان بلدیاتي الیکشن په دې باندې به موږ بحث کوو. وزو په اکبر خان تخواست کوم چې هغه راشي او تاسو مېلمنو ټول ته په خیراله وي او په دې اجنډا سره بحث وکړي. فضل اکبر خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ټولنا اول زمانہ شاته د مشرۍ په کورسو باندې ناس زما ډېر عزتمن د تحصیل مشران ما ته مخې ته زما ډېر عزتمن ملګري زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ له راکړو او په معمولي وینا باندې تاسو راغلی او زمونږ په دې پروګرام کې تاسو شرکت وکړو او دې شرکت له تاسو ځلا ورکړه. تاسو ډېره زیاته مننه. ورونو مونږ چې تاسو له کوم دا تکلیف درکړی دی تاسو ته پته ده چې یعنی نن سبا د هرې پارټۍ خپلې هلې ځلې روانې دي. د الیکشن اواز شوی دی، خبره لا عملي نه ده، قوي نه ده، صحیح پته نه لګي چې یاره کېږي که نه کېږي. لیکن هر سړي د حکومت د معمولي وینا یا د اشارې د ورکولو نه پس خپلې هلې ځلې شروع کړي دي. په دغه سلسله کې موږ هم تاسو ته تکلیف درکړی دی چې دلته کې راشو موږ مشوره وکړو او د دې تحصیل د هر یونین کونسل د خپل ویلیج کونسل چې کومې شامل دي په هغې کې مونږ خپل کانډیډیټس وټاکو او یا مونږ تاسو له هغه طریقه کار تاسو ته وښیو. ولې چې مونږ د دې نه مخکې د هر یونین کونسل د عہدهدارانو میټینګ کړی دی. هغه به پوه دي لیکن عام ملګری یا د عہدې نه بهر زمونږ مشر هغه چې په دغه میټینګ کې نه ده شامل شوی. ولې چې هغه یوازې د کابینو میټینګونه ولو نو هغه نه دي شامل شوي. نو چې د دغه پروګرام نه موږ یو خبر کو او موږ د یو بل سره غوږ وجنګو. هغه کارونه کوم چې مخې ته موږ را روان دي چیلنجونه چې هغه موږ په ښه طریقه باندې موږ سرته ورسوو. په ایجنډا باندې د ټولو نه اول خبره ده چې میا صاحب زه تلاوت خان ته په خیر راغلی وم او هغه ته خواست کوم چې مخکې راشي. مخکې تلاوت خان مخکې راشئ مخکې راځئ ته پته که نه. بیا د میا صاحب زمونږ تنظیمي دوره کوي چې هغه د ثابتې صوبې د عوامي نیشنل پارټۍ مختلف کمیټیانې جوړې شوي دي چې په ټوله صوبه کې به په مختلف ډویژنونو باندې په مختلف وختونو باندې دورې کېږي. زمونږ میا صاحب میا افتخار حسین صاحب هغه به راځي په 1 تاریخ نه والا تر 9 تاریخه پورې د سوات دوره به کوي. هغه به تنظیمونه ګوري. تنظیمونه به په داسې شکل کې ګوري لکه اوس مثلا په دې کې مونږ ټول بریکوټ تحصیل به یو ورځي او مونږ هغه به ناسي یا به هغه په خپله باندې تپوس کوي چې د بریکوټ یونین کونسل تنظیم پلانکې سړی دی پاسي یا هغه به چې وروره د بریکوټ تنظیم پاسئ دا پلانکې سړي ستا سره کمه عهده ده. نو داسې به یو جاج به اخیستلی کېږي. نو ټول وروڼو ته کم چې زمونږ عهدهداران دي که هغه د تحصیل عهدهدار دی که هغه د یونین کونسل دی که هغه د ویلیج کونسل دی یا د کلي عهدهدار دی هغه ته خواست دی هغه تنظیمونو ته
خاص کر صدر سیکټري هر یو تنظیم مشر ته خواست دی چې خپل تنظیمونه برابر کړي او هر یو عهدهدار ته خپله عهده ور یاده کړي چې مطلب داسې نه چې بیا ورته خپله عهده نه یاده عهده یې صدارت یو یا هغه ورته وایي چې جاینټ سیکرټري یا جاینټ سیکرټري او بل څه عهده وایي نو لومړنۍ خبره خو په ایجنډا باندې دا ده چې مونږ تاسو له دا تکلیف درکړی دی مونږ هم دغه شان د ذلې غوښتلي وو هغه مونږ د خپله ذمواري راسپارلې ده مونږ اوس تاسو ته دا ذمواري در رسو چې دغه شان د تنظیمي دوره به کېږي بیا افتخار حسین د هغه سره نور عهدهداران یا د کمیټۍ ممبران شازیه اورنګزیب جعفر شاه او خدیجه چترالی او بل زمونږ واصل خان د چکدرې مشر دی هغه به راځي او دا تفصیلي دوره به د ټول سوات کوي نو دا اولنۍ ایجنډا باندې دا خبره وه چې تاسو ټول عهدهداران د تنظیمونو په دې خبره باندې تاسو خبر شئ او خپله ذمواري سرته ورسوئ مونږ د خپله ذمواري تاسو ته در ورسوله مونږ په یونین کونسل میټینګونه کړي دي دا اوس تاسو ذمواري جوړېږي د یونین کونسل د صدرانو د کلي د تنظیمونو چې هغه خپل تنظیمونه برابر کړي د دې نه پس بلدیاتي الیکشن دی په هغې باندې به هم تاسو ته اوس زموږ سیکرټري صاحب به هاوس اوپن کړي هر یو سړي ته حق حاصل دی چې هغه ولیج کونسل ته ودرېږي کمې عهدې ته ودرېږي د تحصیل هغې ته ودرېږي په کم دغه باندې کوي هر کس ته د عوامي نیشنل پارټۍ هر رکن ته چې د رکنیت فارم ورسره دی هغه پارټۍ ته په خپل وخت کې دننه درخواست ورکولی شي او په دغه مقابله کې شاملېدی شي باقي فیصله کول ټیکټ ورکول هغه د پارلیماني بورډ چې هغه د سوات سره هم تعلق نه ساتي هغه به د صوبې مشران د ضلعې په مشاورت باندې به هغه ټیکټونه ایشو کوي نو زمونږ پارټي چې ده داسې د ګډو یو کنډک نه دی دا ښه په ترتیب پارټي ده د تنظیم لاندې کار کیږي ټول ملګري ښه هوښیار ښه پوهه کسان دي د هغې یو ترتیب دی چې په هغې ترتیب کې تلل غواړي او خپل درخواستونه ورکول غواړي چې کم یو سړی هر ملګري ته داسې نه ده چې دا معتبر دی او دا کمزوری دی هر ملګري ته حق حاصل دی چې هغه درخواست ورکړي او هغه په دغه منډه کې شامل شي چاته هم څه منع نشته دا موږ چې تاسو له تکلیف درکړی دی بیا به ملګري که چا به وایي چې یاره زه خو له دې خبرې نه وم خبر مونږ تاسو خبر کړئ هر څوک چې خپل په دغه مقابله کې شاملېږي شاملېدی شي 14 تاریخ لاست ډیټ دی سبا چې هغه خپل درخواست راوالي او مرکز ته ورسئ او بیا د هغو کار دی چې کله بیا ټیکټونه ایشو کېږي د دې نه علاوه نورې خبرې به اوس به زموږ سیکرټري صاحب او دا ټول هاوس به کوي چې یعنې مطلب تاسو سم تجاویز رالل په هغې تجاویزو په رڼا کې به مونږ خپلې فیصلې کوو زه ستاسو یو پیره بیا ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي وخت راکو او دلته کې په دې اجلاس کې تاسو بھرپور شرکت وکړو مات مې تندی ټول عمر ساتلی دی مات مې تندی ټول عمر ساتلی دی ایښی مې چاته په درشل نه دی او واک ته د ملا پېښور نه پرېږدم او هیر مې لا کنډر کنډر کابل نه دی وزو دا هاوس چې دی دا اوپن کوم چې د چا په اړه کې څه خبرې د بلدیاتو متعلق د میا صاحب د دورې متعلق کیسه د چا دغه هغه د پاسې خپله خبرې دي وکړي ښه واضح طور پر هېڅ چاته بندیز نشته عوامي نیشنل پارټي چې دا تنظیمي پارټي ده چې کم ملګري د 100 روپو پاڼه ډکه کړې ده دی د خبرې هم جوړ کړی دی د امیدوار هم جوړ کړی دی خپل هر څه په دې فورم باندې خپله خبره کولی شي نو اوس دا اجلاس اوپن دی د چا په اړه کې صحیح نو هغه دې راشي وکړي حضور د دې نه مخکې اوس عدالت خان لالا جي ته خواست کوم چې هغه راشي او خپله خبره وکړي بیا به اجلاس اوپن وي خپله خبره ټول کولی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېرو درنو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو السلام علیکم تاسو ته چې کوم تکلیف درکړی شوی دی او یا کوم ایجنډا تاسو ته مخې ته کېښودی شوه زه دا په هغې کې یو څو ټکي شاملوم هغه دا دي چې په 1 اګست چې د میا صاحب دلته کومه دوره کېږي نو د تحصیل تنظیم چې دی په سهار کې طریقه کار دا دی چې د تحصیل تنظیم په سهار کې چې کومې چېرته دعاګانې دي یا لاستیوي دي
هغې ته به میا صاحب دغه کېږي او د هغې نه پس د غرمې نه پس شاید چې بیا لکه ځکه چې زموږ سره ټوله ورځ ده نو بیا به دلته کې دا غونډه کې یا بل چې لږ کلاو چېرته ځئ ځکه چې ګڼه به یې ډېره زیاته میا صاحب د ډېر راځي او ټوله کمیټي راځي دا کمیټي چې دی نو دا صوبایي قیادت زموږ چې دی نو هغې د هر ډویژن دپاره ځان له کمیټیانې مقرر کړي دي او دوی صرف دا ګوري چې زموږ دا پارټي فعال ده زموږ په دې پارټۍ کې څه کمی شته زموږ په تنظیمونو کې څه کمی کوزۍ شته یا زموږ په منځ کې څه داسې اختلاف شته یا زموږ کم ملګري چې دي هغه خفه دي او ډډې ته ناست دي او ډېر ښه ملګري دي خو هغه لکه منځ ته نه راوځي دا ټولې خبرې چې دا په دې کې شاملې دي زه د باچا خان د قافلې او شاه زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه سره جنډه په لاس مې د نیولې بریالی یمه زه پښتون زلمی یمه زه د باچا خان د قافلې او شاه زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه